سو خبرې کوم. محترم علماء دیوبند د څه څیز نوم دی؟ علماء دیوبند د عقیدې نوم دی، علماء دیوبند د یو فکر نوم دی، علماء دیوبند د نظریاتو نوم دی. محترم علماء دیوبند د هغه خلکو نوم دی چې نبي علیه الصلاة والسلام پیشنګویي وه یکونو فی آخر الزمان امة، د دې په دې امت یکونو فی آخر الزمان، په آخرنۍ زمانه کې به یو قوم لهم مثل اجر اولهم. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي د هغوی دپاره به د اولنو خلکو به شانتې اجر وي، دیو به د مخکینو خلکو په نقش و قدم باندې ځي، دیو ته به اجر امعقه میلاویږي. ما وی محترمو په دغه دور کې که ته وګورې د هغې صحیح مصداق علماء دیوبند دی. ما وی ځکه محترمو کله که مسله د قربانۍ راله، ما وی که تاریخ د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ګورې چې بلال رضی الله تعالی عنه په ګرمو شګو باندې سملولی شو، په هغه ګرمو شګو باوجود په هغه ګرمۍ کې بلال رضی الله تعالی عنه د هغه ظلم مخې ته بیا هم د احد ناره ولګوله، بیا هم بلال رضی الله تعالی عنه د خپل منصور نه وروسته نه شو، بیا هم بلال رضی الله تعالی عنه د هغه عقیدې اواز ولګو. ما وی په رستنو خلکو که ما وکاته، ما وی ها د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث، د دارالعلوم دیوبند دغه اولنی طالب علم شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله، ما که کله د مالټې تاریخ وکتو، ما که کله د مالټې د جیل حالات د هغه وکاته، ما ته یقینا میلاو شو د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه دغه یاد هغه ژوندی کړی دی. ما وی ها د شیخ الهند رحمه الله وفات شو، کم خلک غسل ورکړي غاسلین، شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدني صاحب نور الله مرقده ته غاسلین راله، ورته وایي د شیخ الهند رحمه الله ملا خو سوری سوری شوی وه، د هغوی په ملا کې خو روغ ځای نه و. مولانا مدني صاحب رحمه الله سترګو مبارکو نه اوښکې لاړې ویې فرمیل ویل ها د هغه راز و چې حضرت پټ کړی و، مونږ یې منع کړي و چې دنیا د دې نه خبر نه شي. ویل ها نن هغه راز پاس شو، حضرت د دنیا نه تشریف ویوړو. ویل دا هغه داغونه و، دا د شیخ الهند رحمه الله په ملا کې هم هغه سوری و. کله چې به انګریز منحوس د مالټې په جیل کې شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله هغې ته به انګار بل کړی و، ورته به اور بل کړی و. شیخ الهند رحمه الله بدن به بربنډ و، هغې ته به مخې چټۍ به را مخې ته کړی شوه. کله به شیخ الهند رحمه الله د رخصت نه انکار وکړو، دیو به په هغې نه پاسه شیخ الهند رحمه الله سملو، شیخ الهند رحمه الله به بېهوشه شو، د ملا نه به هغه یینې زوی وبهېدې، خو ها شیخ الهند رحمه الله هغه څیز ته دستخط نه کوو. مولانا مدني صاحب فرمایي کله چې هفته کې زمونږ یو ملاقات کېدو، اولنی ملاقات وشو، ما د حضرت ملا وکته، ملا سوری سوری شو و، هغې کې روغ ځای نه و. ما ترې تپوس وکړو حضرت دغه چې دی کې څه لیکلي دی؟ ویل ما ته ویل چې ها دې کې صرف دومره لیکل دي چې کم د ترک موالات فتوا شیخ الهند رحمه الله ورکړې ده، کم د تحریک رشمي رومال تحریک د انګریز منحوس خلاف د هندوستان په ځمکه باندې شروع، هغه ورته وایي د دې نه لاس واخله. شیخ الهند رحمه الله نه دومره دستخط اخلي چې زه د انګریز وفادار یم، زه د انګریز خلاف نه یم، ما دغه انګریزي نظام ته سر ټیټ کړی، د هغې خلاف بغاوت نه کوم. شیخ الهند رحمه الله دستخط نه کوي، د هغې په پاداش کې شیخ الهند رحمه الله په اور او انګار سملولی کېږي. ما وی که بلال د احد ناره لګولې وه، ما وی په وروسته خلکو کې شیخ الهند محمود الحسن رحمه الله هغه یاد تازه کړی و. ما وی ها محترمو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله زما او ستا په اسلافو کې هغه کس و، هغه انسان و محترمو چې کله د باطل خلاف په حق باندې ودرېدو، د جیل نه د هغه جنازه ووته، خو حضرت د خپل موقف نه وروسته نه شو، د خپلې نظریې د خپلې عقیدې نه وروسته نه شو. ما وی ها که امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هلته په هغه دور کې په جیل کې بربنډ کړی شو، د هغه بدن بربنډ کړی شو، هغه ته اکوړې میلاو شوې، د هغه په پوندو باندې یینې وبهېدې. ما وی ها هغه تاریخ هم د دارالعلوم دیوبند یو بچي ژوندی کړی دی، شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدني صاحب رحمه الله کله چې د انګریز خلاف عدالت ته حاضر شو، د ترک موالات په فتوې په باداش کې راغلی دی، هغه انګریز جج ته تپوس کوي، ورته وایي حسین احمده فتوا تا ورکړې ده. مولانا مدني صاحب رحمه الله د هغه انګریز په عدالت کې د هغې مخې ته د هغه جابر مخې ته پوره ګنټه بیان کوي، هغې ته وایي ها فتوا ما ورکړې ده. اخره کې د هغه جج تپوس کوي، ورته وایي حسین احمده تا ته پته هم شته چې د دې سزا سره؟ مولانا مدني صاحب رحمه الله لاجواب جواب ورکوي ها میں اتنا جاہل نہیں ہوں کہ انګریز کے قانون سے بھی ناواقف ہو، زه دومره جاهل نه یم چې د انګریز د قانون نه ناواقفه یم. خپل اوږې باندې خپل کفن راچولی، هغه څادر یې راواغېستو، په میز یې کېښودو، ویل ستاسو سره د مرګ نه اخوا بل علاج نشته. مونږ ما خپل کفن په خپل ترخ کې راوړی دی، په میز یې کېښودو. ما وی ها د شیخ الهند رحمه الله هغې د پانسي سزا ختمه شوه، هغوی دې ته وکاته. میاں صاحب رحمه الله لیکي ګڼې موقع هغه راغلې چې زمونږ علمای دیوبند زمونږ اکابرینو ته د پانسۍ سزاګانې واورولی شوې. اکابرین دیوبند په
هغه شپه داسې په خوشحالۍ تېروي څنګه چې یو انسان سبا اختر ته خوشحالي کوي سبا اختر را روان دی هغې ته خوشحالي کوي کله چې انګریزانو ته خبر میلاو شو اطلاع میلاو شو چې شیخ الهند چې زمونږ اکابر او هغه علما خو خوشحاله دي د هغوی د پانسۍ اډر کینسل کړی شو مولانا مدني صاحب رحم الله هغه چې کله دغې انګریز خوشحالي وکړه هغه د پانسۍ اډر یې کینسل کړو حکم یې وکړو مولانا مدني صاحب رحم الله جیل کې بند کړی شو هغه جیل کې 5 سزاګانې شوې د مولانا مدني صاحب رحم الله ټول بدن بربند کړی شو جامې ویستل شوې په هغه حالت کې هغه ته سزاګانې ملاویږي هغه وخت د مولانا مدني صاحب رحم الله هغه سزا ختمه کړی شوه کله چې د هندوستان په ځمکه باندې بهر هغه احتجاجونه شروع شو مسلمانان راووته مسلمانان د انګریز خلاف بلو شو مسلمانان روډونو ته راووته مسلمان هغه میدان ته راووته انګریز هغه سزا بنده کړه ما وی ها ځکه ما وی مولانا مدني صاحب رحم الله که امام ابو حنیفه رحم الله د بدن نه کپړې ویستلی کېږي ما وی ها ما که کله وکاته امام احمد بن حنبل رحم الله په اولنو خلکو کې هغه ته کوړې میلاو شوې د یو حق مسئلې په پاداش کې د معتزلو خلاف امام احمد بن حنبل رحم الله کپړې په یینو رنګ کړی شي ما وکاته هغه په رستنو خلکو کې مولانا تانیسري رحم الله هغه انسان دی د هندوستان نه دی راوړلی شو لاهور ته دی وایي د لاهور نه د ملتانه پورې سفر دی مونږ په مالګاړو کې بند کړی شوي یو مونږ ته انګریزانو واړه واړه بیرکونه تیار کړي دي هغې کې مونږ ته میخونه لګولي دي هغې کې شیخان لګولي دي دی وایي 3 میاشتې دغه سفر دی مونږ وایي کله الله دغه مصیبت والا سفر بم دغه امتحان والا سفر بم کله ختم شي دی وایي په لاره باندې روان یو کله چې مالګاړه هغه جټکه وخوري زمونږ بدن کې هغه سیخونه او میخونه راننوځي زمونږ بدن هغه یین شو زمونږ بدن زوی وکړي زمونږ بدن هغه څښا شو لوی او دسماته وړوکې او دسماته په دغه ځای دی 3 میاشتې مسلسل هم په دغه حالت کې تېرېږي مولانا تانیسري رحم الله فرمایي بدن بوی شروع کړو بدن یې زوی شروع کړی مونږ وایي الله کله به دغه امتحان والا سفر هم ختم شي مولانا تانیسري رحم الله فرمایي مونږ ملتان ته راورسېدو ملتان کې یو بل امتحان راغی کله چې هندوستان نه مونږ ګرفتاري وکړی شوه زمونږ واړه واړه بچي زمونږ یوه کور والا هغه د الله په اسره باندې هندوستان په ځمکه مونږ پرېښو ویل انګریز منحوس یو بل کوشش وکړو زمونږ هغه بچي زمونږ هغه بیبیانې ملتان ته حاضر کړې ورته ویې تاسو غواړئ چې خپل پلار د ځان سره بوځئ خپل خاوند د ځان سره بوځئ هغه زمونږ بیبیانې زمونږ بچي ورته ولې نه غواړو سبا ته ورته یوه چټۍ ورکړې ده لاړ شئ د پلار نوم په دې دستخط واخلئ خپل پلار د ځان سره هندوستان ته بوځئ هغه مولانا تانیسري رحم الله فرمایي ډېر عجیبه منظر و ډېر د درد منظر و اسمان هم د مظلومیت دغه نظاره کوله ځمکې هم هغه نظاره کوله یو طرف ته دشمن ولاړ دی هغه په مونږ پسې خنداګانې کوي بل طرف ته بچي په خپو کې لوغړېږي بېبې راته چټ رامخې ته کوي ویل ها په هغه چټ کې صرف د انګریز وفادارۍ ته دستخط کولو مولانا تانیسري رحم الله فرمایي ما خپلې بېبې ته مونږ خپلو بچو ته خپلو بېبیانو ته مې اشاره وکړه چې ماشومان کنټرول کړه هغه هندوستان ته واپس بوځئ که الله غوښته انشاءالله په دنیا کې به دوباره ملاقات وشي که الله نه غوښته د قیامت په سبا باندې به انشاءالله ملاقات کوو ما وی ها که امام احمد بن حنبل رحم الله د هغې کپړې په اینو باندې رنګ شوې ما وی د مولانا تانیسري رحم الله ما وی په وروسته خلکو کې ما ګڼ ولیده زه صرف ته نمونې په طور ویم مولانا تانیسري رحم الله د هغه کپړې د هغه بدن هغه وایي دومره یې نظمې وکړې دومره بدبویي شروع شوه د ځان نه نفرت پیدا شو مونږ وی الله کله به دغه امتحان والا سفر ختم شي ما وی محترمو ها ما که اول دور کې وکړه د مسلمه کذاب خلاف صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین راووته د هغې خلاف په میدان عمل کې خپل ځانونه پیش کړه ما وی ها کله که ما وروسته خلکو کې وکړه ما وی د مسلمه کذاب یو بل بچی قادیاني ملعون کافر راووتو هغه هم د نبوت دعوه وکړه ما وی ها علمای دیوبند ما وکړه هغوی خپل سرونه حاضر کړه هغوی خپل سینې حاضرې کړې هغوی خپل بچي حاضرې کړې ما ته یاد دي د لاهور په ځمکه باندې د 10,000 نوجوانانو د قربانۍ ضرورت پېښ شو علمای دیوبند 10,000 سینې پېښ کړې نن هم د لاهور ځمکه ګواه ده ما وی که کله ضرورت پېښ شو شیخ سرفراز خان صاحب در صاحب نور الله مرقده د هغه
هغه جلوس قیادت کوي حضرت اسلامي لوشو حضرت مخکې مناسي انګريزانو اډر هغه حکومت اډر کړی کم سړی د لیکن راوخت هغه اول شو اډر دی امام اهل سنت 63 کال عمر کې 63 کال عمر کې امام اهل سنت رحم الله فرمایل ول ها ما خپل مسنون عمر 63 کال پوره کړی قرآن راوغستو ترخ کې ونیو شیخ مولا امام اهل سنت شیخ صفدر صاحب رحم الله د ټولو اول په هغه لیک باندې قدم اړون کو بسم الله ویلا کلمه شهادت ویلا ول ما خپل مسنون عمر پوره کړی امام اهل سنت ماوی ها محترمو امام اهل سنت په هغه کرخه باندې مخکېزي هلته هغوی د ټوپک په ماشي د کلاشنکوف په ماشي باندې زور کوي د هغوی ټوپکي کار پرېږدي امام اهل سنت رحمه الله وفرمیل ویل ها موږ په اډیاله جیل کې موږ ته د جیل سپرډنټ راغی موږ ته وی یوازې خبره هم دلته ډېره عجیبه وکړه موږ ته تپوس وکړو څه خبره ویل موږ ته وویل چې ها علمای دیوبند تاسو څومره دیوبندیان چې د دغه تحریک په باداشت کې موږ تاسو ونیسو دلته م راولو تاسو پاستر ځوړند کو تاسو بربنډ کو تاسو ته د بجلۍ کرنټونه درکو تاسو باندې قسمه تشدد وکړو ویل ها ستاسو د خولې نه هغه یو اواز قادیاني کافر والا ناره راځي ویل هغه الواخور مولیان کم چې زما د دیوبند د فکر خلاف لګیا دي کم چې نن لګیا دي علمای دیوبند ته ګستاخان وایي ویل موږ هغه خلک راوستي نه یي دلته م یوه ډنډه وهلي نه یي هغوی راته چغې وایي د الله دپاره موږ پرېږدوئ موږ قادیاني ته کافر نه دی ویلی موږ د دغه مهم حصه نه یو ویل ها تاسو دیوبندیانو سره موږ هر قسمه تشدد وکړو خو د کفر والا هغه ناره ستاسو د خولې نه نه وځي ما وی ها علمای دیوبند هغه چې هغوی په زنکدن په مرحلو کې پراته وو هلته قادیاني راغی په چوک باندې د مناظرې چیلنج ورکړو مولا غلام غوث هزاروي رحم الله ووتو بیبي ورته وایي که ته لاړې ستا زیر العابدین بچی هغه به وفات شي ورته وایي ها زما د زیر العابدین غوندې په لکونو بچی دې قربان شي هېڅ څه پروا نشته خو که د نبي علیه صلات وسلام یو امتي هغه ګمراه شي دا د امت دپاره تباهي ده ما وایي ها مولانا هزاروي صاحب رحم الله ته اطلاع په لاله میلاویږي زین العابدین وفات شو مولانا هغه غلام غوث هزاروي صاحب رحم الله کتابونه په اوږدي هغه د مناظرې دپاره د قادیاني ملون خلاف روان دی اطلاع ورته میلاو شو ماسوی د وفات شو جواب یې ورکړل ها د بچي جنازه فرض کفایي ده د نبي علیه صلات وسلام د دفاع جنګ فرض عین دی مولانا هزاروي صاحب رحم الله بچی دفن شو هغه د مناظرې میدان کې ولاړ دی ما وی ها محترمو ما که کله وکړه د امام ابو حنیفه رحم الله جنازه د جیل نه ووته په اولني خلکو کې ما تر هغې نظیر میلاو شو د شیخ الهند رحم الله په شاګردانو کې د یو شاګرد قبر هغه د مالټې په جیل کې تر ننه پورې جوړ دی ما وی نن هم د مالټې جیل ته لاړ شه ما وی نن هم د کیوبا جیل وګوره ما وی ها که د دیوبندیانو بچو په خپلو لاسونو کې هتکړۍ نه وې پرتې نن هم د کیوبا درو دیوال ته ته ګوالي نه درکوله چې د علمای دیوبند کومې قربانۍ دي ما وی ها بیا ما ته ووایه دا غلو وکړه خو ما وی ها که کله خبره راغله بهرحال محترمو زه خبره مختصر کوم ما دومره وی د کله کله قربانو خبره راغله ما د علمای دیوبند تاریخ وکتو ما ته په هر لاره باندې ما ته په هر چوک باندې ما ته په هره کوڅه باندې د علمای دیوبند هغه قربانو اواز راغی ما وی ها محترمو کله که علم لاین ته لاړم ما که وکته په اول دور کې یو استاد یو شاګرد تفسیر لیکي تفسیر جلالین ما ته په وروسته دور کې نظیر میلاو شو یو استاد یو شاګرد تفسیر لیکي تفسیر عثماني په نوم باندې علامه شبیر احمد عثماني رحم الله شاګرد شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحم الله استاد ما که کله وکته په اول دور کې امام بخاري رحم الله بخاري لیکي د هغه نظیر نه میلاویږي ما په وروسته دور کې وکته چې د دارالعلوم دیوبند بچی وروسته په دغه دور کې امام انور شاه کشمیري صاحب رحم الله د هغه شرح رفیظ الباري په نوم لیکي ما وی ها په دغه دور کې د هغې نظیر نه میلاویږي ما که کله وکته امام مسلم رحم الله مسلم وکتو مسلم ولیکو د هغه نظیر نه میلاوېدو ما وکته وروسته دور کې د دیوبند یو بچی په دغه اخري دور کې علامه عثماني رحم الله پنځو جلدو کې فتح الملهم لیکي نظیر نه میلاویږي ما وی که په اول دور کې امام ابو داود رحم الله کتاب ولیکو ابو داود شریف ما په وروسته دور کې ولیکته چې مولا خلیل احمد سهارنپوري صاحب رحم الله کتاب ولیکو بذل المجهود په نوم باندې شرح وکړه دنیا د هغې مخې ته حیران وه ما که اول دور کې وکړه امام مالک رحم الله موطا ولیکله ما په وروسته دور کې وکړه شیخ الحدیث مولانا زکریا نور الله عمر کده د هغې شرح د اوجز المسالک په نوم وکړه او یو عرب عالم عجبه ګواهي ورکوي کله چې د شیخ زکریا کتاب یې وکتو بې اختیار یې د خولې نه ووته ویل ها شیخ زکریا رحم الله کتاب کې اوجز المسالک که کله وګورئ په نظر دغه راځي چې امام مالک رحم الله د امام ابو حنیفه د فقه مقلد و ما ویل ها محترمو اول دور کې ما وکړه د امام بخاري رحم الله د قبر نه خوشبویي تللې وه وروسته دور کې ما وکړه د مولانا احمد علي لاهوري رحم الله
پګن په زرګونو په سوونو هغه کابر د هغوی د قبرونو د خاورونه هغه له خوشبویي لاړه. ما وکاته محترمو پوره دنیا کې علماء دیوبند د دین جنډې اوچتې کړې. کله که مسله د خلافت راغله د افغانستان په ځمکه کې تاسو وکاته مولانا جلال الدین حقانی صاحب حفظه الله اگر دارالعلوم دیوبند سره تعلق ساتي. مولانا یونس خالد صاحب د امارات اسلامی اگر رهبران مولانا یونس خالد صاحب مولانا عمر صاحب امیر المؤمنین حفظه الله ما کې کله تر ټول وکاته ما وی ها دار دیوبندی مدارس او پیداوارو دار دارالعلوم دیوبند اگر روحاني بچو دار شیخ الهند رحم الله اگر روحاني د شیخ الهند رحم الله اگر جنگو چې اعلان کړو د دارالعلوم دیوبند د بنیاد په وخت کې ویل ها انګريز زمون په تهذیب باندې حمله اور شو د دې چوڼۍ نه د مسلمان د تهذیب د عقیدې نظریه دفاع کو. مولانا نالوتی صاحب وفرمایل د 4.5 لکه مسلمانانو د 1857 په جنګي ازادۍ کې د شهادت جامونه نوشله د دې دارالعلوم دیوبند چوڼۍ